سلامونه ملګرو پی ایس ایل 2026 کې به اته لوبډلې وي د دوه لوبډلې به پکې اضافه کیږي پی ایس ایل چې کوم یو لسم ایډیشن دی په 2026 کې د هغې دپاره به څومره هم فرانچایزز دي کېدای شي د هغې مالکان هم بدل شي ځکه د دې مالکانو د 10 کالو کانټریکټ پاکستان کرکټ بورډ سره نو 10 کاله پوره شو نو اوس دغه لوبډلې همدغه مالکان واپس اخلي که نه دا به هم راتلونکو ورځو کې پته ولګي پېښور زلمي ټیم مالک بدلی که نه جاوید افریدي دوباره په هغې کې انویسټمنټ کوي همدغه ټیم دوباره جاوید افریدي ښکاره خبره ده چې اخلي یې خاص مثال درکوم چې مالکان چینج کېدی هم شي کېدای شي ملتان سلطان لوبډله چې کوم ده د هغې مالک بدل شي ځکه علي ترین چې کوم دی هغه ویلي چې زه انټرسټډ نه یم او هغه ډېر زیات ټویټس د پاکستان کرکټ بورډ او د پی ایس ایل منیجمنټ خلاف کړي وو نو کېدای شي د ملتان سلطان ټیم مالک بدل شي خو نور به هماغه مالکان وي ځکه کرنټلی بله ورځ جاوید افریدي د پېښور زلمي نه چې کوم پریس ریلیز جاري شوی نو یې کې دا ویلی شوي چې ټول نه زیات د میچ کتونکي چې کوم آډینس و کرکټ فینز و هغه د پېښور زلمي و پېښور زلمي میچ کتلو دپاره خلک په زیات راتل سټیډیم لا ولې زیات راتل د بابر اعظم په وجه راتلل یا د پېښور زلمي فینس فالوینګ ډېر دي په هغې باندې مونږ خبره نه کوو خو دا د پېښور زلمي د فرانچایز دپاره د کامیابۍ خبره ده چې هغه باقاعده جاوید افریدي اناونس کړې وه چې دا زموږ دپاره د فخر او د کامیابۍ خبره ده چې زموږ میچ کتلو دپاره خلک زیات راځي نو اوس جاوید افریدي ښه ښکاره خبره ده چې د پی ایس ایل نه ښه پیسه ګټي نو هغه به هېڅکله هم دا ټیم نه پرېږدي خو کېدای شي څه مالکان دا ټیم پرېږدي چې پکې 80% چانس دی چې د ملتان سلطان مالک چې کوم دی هغه بدل شي اوس د پی ایس ایل منیجمنټ چې کوم پلانینګ دی هغه دا دی چې پی ایس ایل یو لسم ایډیشن چې کوم دی د 2026 پی ایس ایل چې کوم وي هغې کې به دوه نورې لوبډلې هم شاملېږي اته لوبډلې به وي جي اته لوبډلې به وي او په اپریل او مئی 2026 کې مطلب T20 ورلډ کپ نه میاشت پس په دا پی ایس ایل شروع کیږي اپریل کې کېدای شي هماغه آی پی ایل هم وي آی پی ایل سره به په ټکر کې وي جي آی پی ایل سره به په ټکر کې څنګه چې دا ځل آی پی ایل او پی ایس ایل په یو ځای شروع شي نو کېدای شي راتلونکي کال کې هم آی پی ایل او پی ایس ایل په یو ځای شروع شي خو لوبډلې به پکې زیاتېږي لوبډلې زیاتېدو خبره دا ده دې کې فایده دا ده چې نور نوجوان کھلاډیانو ته به موقع میلاویږي د بهر ملک نور کھلاډیانو له به موقع میلاویږي نو پی ایس ایل به یو ډېر ایکسایټډ مرحله کې داخل شي نو اته لوبډلې به وي اوس دغه دوه لوبډلې چې پکې کمې زیاتېږي دا د کم ښارونو په نوم زیاتېږي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي آیا د فیصل آباد په نوم پکې ټیم راځي دا بل داسې کم لوبډله وه د ملتان سلطان په نوم خو الریډي شته دی د کویټ هم شته دی د ملتان هم شته د کویټ هم شته د لاهور هم شته لکه د پاکستان چې کوم غټ غټ ښارونه دي کېدای شي د هغې په نوم پکې نورې لوبډلې شاملې شي نو اوس کوم نمونه ورکوي د ستاسو په خیال باندې تاسو هم خپله رایه موږ سره کمنټ کولی شئ که چېرې تاسو له اختیارات درکړلی شي نو تاسو به د کوم ښار نوم په دغه لوبډله کې دی کوم ښار نوم به تاسو ورکوئ جي نو میچز کې به هم اضافه کېږي وینیوز به هم زیاتېږي مطلب ګراونډونه به هم زیاتېږي کېدای شي پېښور کې هم څه میچ راشي خو مشکله ده خیر په دې ویډیو کې دا مکمل معلومات و د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام